بسم الله الرحمن الرحیم. نن زموږ د طریقة العصریه 40 سبق ته 24 نمبر سبق ته او الدرس الخامس 5 نمبر درس شروع دی. نو په 5 نمبر درس کې مونږ د دین اولنی درس کې مونږ یا د متکلم ضمیر ویلې و یا معنی د زما او د کاف زبر والا ویلې او د مذکر د پاره. نو دا یا ضمیر دا د مذکر د پاره وي د مؤنث د پاره وي. د متکلم والا د یا ضمیر چې دا د مذکر او مؤنث دوانو د پاره یو شانتی دا یا معنی د مذکرم وي یا زما او مؤنث سړیم وي او ښځم وي مؤنث پم وي یا زما. ٹھیک شو. او دا کاف چې کله زبر پې وي نو دا د سړي دپاره وي ستا او چې کله په کاف باندې زیر وي نو دا د ښځې دپاره وي مؤنث دپاره هغه وي کاف معنا ده ستا یوې ښځې ته وایي چې ستا. نو ګوره اوس دلته کې دا د مؤنث دپاره دی. هذا معنا ده دا کتابي زما کتاب دی. یوه ښځه وایي هذا کتابي هذا کتابي دا زما کتاب دی دا زما کتاب دی. هذا کتابی دا زما کتاب دی. وهذا کتابکی وهذا کتابکی او بلې ښځې ته وایي وهذا او دا کتابکی ستا کتاب دی. نو سړي ته چې وایي چې ستا کتاب دی هغه به وایي کتابوکا او چې ښځې ته وایي ستا کتاب دی هغې ته وایي کتابوکي. ٹھیک شو. نو کاف باندې زبر او کاف باندې زیر دا د مذکر او د مؤنث د دواړو کې فرق د پاره راځي. چې په زبر په کاف چې زبر وي نو دا د مذکر سړي د پاره وي او چې په کاف زیر وي نو دا د ښځې د پاره وي. هذا کتابي دا زما کتاب دی. وهذا کتابوکی او دا ستا کتاب دی. یوې ښځې ته وایي دا ستا کتاب دی. یوه ښځه ده هغه دوه ښځې یو بل ته مخامخ ناستې دي. یوه ښځه دلته کې ده یوه ښځه دغلته کې ده. نو دا دلته کې چې کومه ښځه ده هغې سره خوا کې دوه کتابه پراته دي. نو هغه دا یوه ښځه وایي هذا کتابي دا زما کتاب دی. وهذا کتابوکي او دا ستا کتاب دی. دې بلې ښځې ته وایي دا ستا کتاب دی. نو کتابوکي چې کتاب سره دا کاف زبر والا کتابو کا نو بیا سړي ته وایي چې دا ستا دی ای سړیه دا کتاب ستا دی. او چې کاف باندې زیر کړي نو بیا ښځې ته وایي ای ښځې دا کتاب ستا دی. نو هذا کتابي دا زما کتاب دی. وهذا کتابوکي او دا ستا کتاب دی. هذا قلمي دا زما قلم دی. وهذا قلموکي او دا ستا قلم دی. ښځې ته وایي ستا قلم دی نو هغې دپاره وایي قلموکي. ټیک شوه. اوس ګورئ دینه مخکې درس کې مونږه محمود د سړي دوو سړو باره کې مکالمه وه خبرې وې. اوس د دوو ښځو په باره کې خپلو کې د دوو ښځو خپلو کې خبرې دي. یا فاطمه یا فاطمتو ای فاطمه یا فاطمتو معنا ده ای فاطمه. نو دا فاطمه جواب ورکوي. فاطمه جواب ورکوي نعم یا سیدتی نعم یا سیدتی. د سړي دپاره به نعم یا سیدي او د ښځې دپاره به راځي نعم یا سیدتی. ٹھیک شوه. نو وایي جی زما محترمې جی زما سردارې جی زما مشرې جی زما محترمې جی ای زما محترمې ای زما محترمې. ٹھیک شوه. یا فاطمه یوه استاذ خپل شاګردې سره خبرې کوي نو هغه شاګردې ته وایي یا فاطمه ای فاطمه. نو فاطمه فورا جواب ورکوي نعم یا سیدتی جی زما محترمې جی ای زما محترمې. نعم یا سیدتی نعم جی یا معنا ده ای سیدتی سیده محترمه سیدتی زما محترمې زما دا یا معنا ده زما. اوس ته دا استاذه تپوس کوي د دې شاګردې نه وایي لمن هذا الکتاب. لمن معنا د چا دی. هذا الکتاب دا کتاب. لمن هذا الکتابو دا کتاب د چا دی. لمن هذا الکتاب دا کتاب د چا دی. دا کتاب د چا دی. نو شاګرد جواب ورکوي هذا کتابي. هذا معنا ده دا کتابي زما کتاب دی. کتاب معنا ده کتاب او کتابي معنا ده زما کتاب. هذا کتابي دا زما کتاب دی. استاد ورته وایي لمن هذا الکتاب دا د چا کتاب دی. شاګرد جواب ورکوي هذا کتابي دا زما کتاب دی. بیا استاد تپوس کوي لمن هذه الکراسة. کراسه کاپي ته وایي. کاپي نه ده لیکلو والا کم نوٹ چې وي کاپي وي هغې ته کراسه وایي. نو لمن هذه الکراسة دا کراسه مؤنث ته نو دې لپاره به بیا هذه اسم اشاره راوړي او چې کله یو اسم مذکر وي نو هغه لپاره به هذا اسم اشاره راوړي. لمن معنا ده د چا دی. هذه دا الکراسة کاپي.
نو لمن هذه الکراستو استاد تپوس کوي د شاګرد نه وای لمن هذه الکراستو اے شاګردي دا کتاب دا کاپی د چا ده لمن هذه الکراستو دا کاپی د چا ده دا کاپی د چا ده نو شاګرد جواب ورکوي هذه دا کراستي زما کاپی ده کراستون معنی ده کاپی او کراستي معنی ده زما کاپی کراستي زما کاپی ده اوس ته دغه استاذه تپوس کوي د شاګرد نه تپوس کوي وای من معنی ده څوک استاذه استاذ سړي ته وای او استاذتون هغه استاذې ته وای ښځې استاذې ته وای من استاذتکی هغه دا استاذه د خپل شاګرد نه تپوس کوي وای من استاذتکی ستا د کی معنی ده ستا ښځې دپاره استعمالیږي وای ای طالبې ای زما شاګردې ای جینۍ کی معنی ده ستا استاذه مس دې څوک ته استاذه دې څوک ته معلمه دې څوک ته من معنی ده څوک نو من استاذتکی ستا استاذه څوک ده من استاذتکی ستا استاذه څوک ده دا استاذه د خپل شاګرد نه تپوس کوي وای ای شاګردې من استاذتکی ستا استاذه څوک ده ستا استاذه څوک ده نو شاګرد جواب ورکوي انت سړي ته وایي چې ته ته او د انتی د مؤنث دپاره د تا لاندې زیر راځي د مذکر دپاره د تا پاسه زبر راځي انت ته یو سړی انتی ته یوه ښځه انتی ته استاذتي زما استاذه یې انتی استاذتي ته زما استاذه یې نو اوس دا شاګرد جواب ورکوي وایي انتی استاذتي استاذتي تپوس کوي وایي من استاذتکی ستا استاذه څوک ده نو جواب ولا شاګرد ورکوي انتی استاذتي ته زما استاذه یې ته زما استاذه یې بیا ته دا شاګرد د استاذه ته بیا تپوس کوي استاذه د خپل شاګرد نه تپوس کوي وایي من زمیلتکی زمیل دوست ته وایي او زمیلتون چې دی هغه ملګرې ته وایي دوست ته ښځې مؤنثې ته وایي ټیک شوه زمیل ملګري سړي هلک ته وایي ملګری هلک ملګری او زمیلتون اخره کې ګول تاوي نو هغه ها ساکنه باندې ادا کیږي نو هغه بیا وایي زمیله من زمیلتکی ستا ملګری څوک ته ټیک شوه من زمیلتکی ستا زمیله ملګری او من معنی ده څوک ده نو ستا ملګری څوک ده نو هغه شاګرد جواب ورکوي وایي تلکه معنی ده هاغه زمیلتي زما ملګری ده زمیله ملګری ته وایي او زمیلتي زما ملګری تلک زمیلتی هاغه زما ملګری ده تلک زمیلتی هاغه زما ملګری ده اوس ته دا استاذه تپوس کوي وایي من اختو کی ستا خور څوک ده اختو کی معنی ده ستا اخت خور ته وایي اخت او من معنی ده څوک اخ رور ته وایي او اخت دا خور ته وایي نو من اختو کی ستا خور څوک ده من اختو کی ستا خور څوک ده نو شاګرد جواب ورکوي هذه خوا کې ورسره ناسته ده هذه وایي دا اختی زما خور ده هذه اختی دا زما خور ده هذه اختی دا زما خور ده بیا ته دا اوس دا استاذه تپوس کوي اینا معنی ده چرته ام مور ته وایي او کی معنی ده ستا نو تپوس کوي وایي ستا مور چرته ده این امکی ستا مور چرته ده دی طالب نه تپوس کوي وایي این امکی ستا مور چرته ده دا استاذه د دې خپل شاګرد نه تپوس کوي وایي این امکی ستا مور چرته ده این امکی ستا مور چرته ده نو طالب جواب ورکوي امی زما مور فی البیت ټیک شوه د فی معنی ده کی او بیت کور ته وایي کور کې ده امی زما مور فی البیت کور کې ده امی زما مور فی البیت کور کې ده فی البیت معنی ده کور کې فی المسجد جماعت کې فی السوق بازار کې فی الغرفة کمره کې فی الفصل درسگاه کې کلاس کې نو د فی معنی ده کې امی دا طالب جواب ورکوي امی زما مور مور ته وایي او چې یا ضمیر ورسره ولګي نو معنی ده زما امی زما مور فی البیت کور کې ده فی البیت به مې وی ټیک شوه دا فی حرف جر دی چې د کم اسم نه مخکې دا فی ولګي نو هغه اسم نه د دې فی د وجې نه زیر پرې راځي نو فی البیت امی فی البیت زما مور کور کې ده امی زما مور فی البیت کور کې ده ٹھیک شو اوس ته بیا دا استاد تپوس کوي وای اینا زمیلتکی ستا ملګری چرته ده اینا زمیلتکی ستا ملګری چرته ده اینا معنی ده چرته ده زمیلتو
ملګری کی ستا نو این زمیلتک ستا ملګری چرته ده این زمیلتک ستا ملګری چرته ده نو هغه شاګرد جواب ورکوي زمیلتی زما ملګری زمیلتی زما ملګری فی الفصل فصل درسګاه ته وایي کلاس ته وایي جماعت ته وایي کم کلاس کې چې ملګري یو ځای وي پنځم یو کلاس دی پوره درسګاه ده ٹھیک شو شپږم یو کلاس دی اتم یو کلاس دی لسم یو کلاس دی هر یو کلاس درسګاه ته درسګاه چې دا ټول طالبات پکې راغونډې شوي او استاد ورله درس ورکوي نو هغه ټول چې کوم ځای کې دا طالبات راغونډې شوي یا طالبان راغونډې شوي نو هغه ځای ته درسګاه وایي هغې ته په عربۍ کې فصل وایي فصل نو شاګرد جواب ورکوي زمیلتي فی الفصل زمیلتي زما ملګري فی الفصل درسګاه کې ده درسګاه کې ده کلاس کې ده نو دا خو دا سوال او جوابونه شو اوس وایي هذه ساعتي هذه دا ساعتي زما ګړی ده هذه ساعتي دا زما ګړی ده وهذه ساعتك ساعتك او دا ساعتك او دا ستا ګړی ده یوې ښځې ته وایي دوه ښځې دي خپلو کې نږدې کلاس کې ناستې دي وایي هغه یوه ورته وایي هذه ساعتي دا زما ګړی ده وهذه ساعتك او دا ستا ګړی ده بیا وایي هذه اختي دا زما خور ده وهذه اختك او دا ستا خور ده هذه اختي دا زما خور ده هذه وهذه او دا هذه معنی ده دا او دا واو معنی ده او وهذه او دا اختك ستا خور ده نو دا زمونږ سره الدرس الخامس کې دویم سبق نو دا سبق ختم شو انشاءالله په بل کلاس کې به په بل درس کې به انشاءالله مونږه د دې تمرین حل کوو نو راتلونکي درس پر اجازت غواړو هذا هو المرام والله اعلم بحقیقة الكلام